الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احد شهیدان دفن کړل او بيد الله د نبی شخصیت بیان کړی شو چې د الله د خوانه او رحمت دی. رسول الله فرمایي چې انما انا رحمه، زه رحمت یم، حد کړی شوی دی خلکو له د الله د خوانه ورکړی شوی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې حقیقت کې د الله په انعاماتو کې لوی نعمت د محمد رسول الله وجود او راتګ. او کله رسول الله فرمایي چې د مؤمنانو کې بعضې داسې انسانان چې زما ذکر له د هغه زړه نرمیږي د کې ایمان دی، او انسان باید خپل زړه دې برابر کړي. ټول انسانان چې کله څنګه الله پیدا کړو نو صلی الله بدر علی کله چې محمد رسول الله اراده وکړه نو الله به ډېر استعداد والا خلک پیدا کړ، انبیا او به صحابه او نور. او دا ویل شو چې د احد په غزا کې ظاهري مسلمانانو له شي د تاوان ورسېدو د ډېرې وجه یو وجه بګدا چې د الله په امتحان کې مونږ ګیری، الله هر وخت مونږ امتحان کې شي. دوی موجوده ذکر کړی شی چې رب العالمین انسان لا نیکان گاونډین غواړي، شهدا. درې موجوده چې به هر انسان په اسلام کې را داخلي کې د معلومات باندې کې چې لکه د الله لپاره داخل لو کنه، لکه عبد الله ابن ابي بن سلوله شکل د جمعې په ورځ باندې د منبر په خوا کې ولاړو د رسول الله ډېر توصیف کولو، خو چې کله د احد د غزا مسله را نو ایسه سره د ملګرو تختید ولاړو دا خلک معلومېدل. څلورم موجوده علماء دا ذکر کړی و چې په انسان کې د نفس غلو راځي، الله کله کله د ماته کی بنځم شهادت وجنه زمنګ الله شهیدان نشي. شپږم د دې وجنه علماء دا خبره ذکر کړی و چې احد کې دا مسله ورسېده ترڅو کافران به خپل کوبر کې خور دنه نشي، مسلمانان له زمنګ الله اجر ورکړي او زمنګ الله صفائی کولا. او اتم چې کافران به ورځ قیامت به شرط دا بهانه عذر الله له پیش نه کی چې الله تعالی موږ له مقرره کړی و موږ به ایمان راوړی و بیا به دا شوی و دا لکه فرعون مسله ذکر شو د ماشیته په خلاف، د ابو جهل مسله ذکر شو، سمیه رضی الله عنها د شهادت مبارک کې چې ډیر په سختي باندې شهید کړه. نه هم عمر سے فرمای د دعا د وجنه هغه خپل دعا وکړه، رسول الله د ارمان کو. لسم موجوده چې د امیر اطاعت کړي نه کیږي د قشن مشکل سره به سړي واقع شي. به مو د ویل چې د احد نورسو د احزاب مخ کې د یونیم کال کې سباج سرایا را لې یو د ابو سفیان او صفوان به اراده وکړه چې محمد رسول الله باندې حمله وکړي. همراه الاسد علاقه کې د رسول الله مجاهدین په سرال خپل بکیو. معبد ابن معبد الخزاعي ویل چې بل خلکو باندې اسماء روبرو غرزوا ورته ویل چې ډېر ناشنا فوج د رسول الله راغی، دشمن وته کې دوه غلبه مجاهدین الله ورکړه. الموت والحج دار خوالد زمان ودو اراده دا وکړه چې محمد رسول الله باندې حمله وکړو. رسول الله بس د یونیم سره مجاهدین سره ابو سلمہ را تشکیل کړي ورته ځان رسوا. کله چې غلاخیل رال دشمن وته کې د احد وجنه دغه په بدن کې لږ زخم راغلی او هغه مې چې زیاتېدو تر دې پورې شغه شهید شو. او ډېر ناشنا توصیه ام سلمہ له وکړه چې ان لله وانا الیه راجعون دا وایا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دا وایا رسول الله رب العالمین بیا ورکی. خالد بن سفیان الحزلی بنو باندې وبل سره چې رسول الله باندې اراده د حملیات و. عبد الله ابن انیس په ور تشکیل کې به د محرم په څلورم کال د هجرت د محرم پر بنځم ورځ باندې بسلاړو اتل سورې جوړ شي هغه سر ور دراوړو. رسول الله له مخه کې خو چې رسول الله دا اق سړیو چې تاسو زور لګلم د الله نبی ورته ویل چې زموږ سره مابین کې امانت د قمصه شو د سرواله. څلورم مسله دا و چې د عذر او قرا لاخي سخلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ویل چې اې الله نبی چې تکړه کسان راکا قران او سنت درس او تدریس به موږ په علاقه کې وکړي شي او ایسه په داخله د ایمان ولا شي مقصد دوکا او چلو. عاصم بن ثابت، مرشد ابن ابي مرشد الغنوي، خبيب ابن عدي، زيد ابن دثنا، عبد الله ابن طارق دا مجاهدین په لاس ورکړه. کله چې رجال عقیل رانل چې درابه او جدي بر مابین کې وزید نو دی ورته سل کسان کې نیولې وکمین کی او هغه پر اخلاص کړه. ملګری شهیدان شو کوڅو کسان پاتې شو هغه غره له وخت ورته ویل تسلیمي راکې موږ محمد رسول الله تاسو ورکو دغه خپل قیدین والو.
عاصم شبل ملګری ویل څه چل وسه خو تر اخري سرګي پورې جنگي کوم څه کدا دشمن دې بده باندې اعتبار وکړ دي وکسنه جانب مقابل کې اوال ډیر ترزنه او ترې ډیر سخت استعمال ولا هغه به چې کلک کسان راوځي چې ورته کینه ول نو په غشو باندې دی وشو شهید د دوه کسان خیدین کړه زید ابن دثنا او خبیب ابن عدی خبیب او ابن الحارث بلاس باندې ورکه او زید ابن دثنا اغا صفوان له بلاس باندې ورکه چې د امیه بچو دوی د غیب لرونه وجلی و مکه کې دا خرج کړ زید ابن دثنا په خپل لا نور سره ابو سفیان لوري سملګری بوزو دا انت ادم کې تنیم علاقه کې وی وجنی ابو سفیان ورته ویلو چې ای زیاده کستا په ځای باندې چرته محمد ودا ته خو غنل چې بچوي وی والله قسم بالله چې هغه په کې ز اغزم مات نه غنم زه ټوټه شم خو رسول الله خپنش ابو سفیان وی چې والله لا يحب احدا مثل اصحاب محمدا قسم بالله چې هیڅوک د شمینه یو بل سره نه کېږي لکه رسول الله ملګری سره شنه تربیته ورکړي لري قران او سنت په اسلام باندې روزل شي ملګری او خامخې د تربیته اخستو د عاصم شه د بدن حفاظت څنګه الله وکي او زنانه ویلي او که شراب او د اثر کې به شراب مسکم او د سرو زرو نډک ماکله به ورکو د ورځې پیډمبر راو د شپې به څنګه الله بارانو کې ایسره به ځکه دفن کی خو به څه شکل بوتلو حرم کې زنانه قصه کوي وېزمانه چاړه طلب کړو وجدا او جزیرنا وغیرہ دا وختې کټ کول چې انسان د الله خو لوري صفا حدیث بخاری کې راځي پروي عبد الله بن عباس باندې اشاره ده چې په جمعه کې دا ختم کړی شو په جمعه کې نه نشر مالک فرمایي به خود سلوي خو ځنه مخ کې دا ختمواله بکار دی ابن قیم زاد المعاد کې لري کړی دي او دا زنانه چې ډېر نشه انګور دي قیدی سره و زموږ د الله خو نور ده اکرام وش ځکه دا زموږ د الله اولیاء نه کان خلق وی شکل بوتلو تنعیم علی قیلا مجرى عائشه چې کوم ځای کې دي ادم کولې ده ورته ویلې چې یو دوه رکعات مونږ کول غواړم اخره ملاقات د زمونږ د الله سره کې په دنیا کې د الله نبی بس کوي ودا د خبيب سنت د تاسو لپاره کله په دې حالات کې واقع شونه دوه رکعات مونږ باندې ودرېږي وې دوه رکعات مونږ شو کې د ملګرو لوي وې د خلکو له قسم په الله جړې او ناشنا فون پر مانځ کې وزړه مې غوښتل چې ورګو د کوم خمای شي اسنا دشمن سره شر دا سوچ پیدا نشي چې د محمد ملګری د مرګ نه یریږي عليه الصلاه والسلام ځکه مختصر مې کې کجوره د ورته تعین کړه او د دې کجوره پر سر باندې یو برچا او نيزه داخه کړه لکه به تور مثال دا پایا ده د دې پای پر سر باندې چې قویونه برچا کې خو ده او خبيب رضی الله عنه غواړي چې وز د سر له وروخيږي او د پاسه پیرات سملي چې عمل د بر شهید وکړي چې دا کار کوي د دې شیرونه ویلې وجه دا شیخ عرب خپل شاعران خلکو او شعر په دې وخت کې انسان پر دماغ باندې به راځي په دې شی به جاری کیږي او وی ویلې شمالا لقد اجمع الاحزاب لي وقلبوا وداډل مال خلک را جمع کړه او قبایل را جمع کړه نارینه او زنانه ټول را جمع کړه او زید شي کجوري ورخه جوړم چې هغه به سر باندې ونیزه تړلې شوی ده او زه د خپل مشکلات او د خپل فقيري او مسافري رب العالمین لوړاندې کوم داخله زمره کفر تم لري خو لیکن زه شرطم کافر کېږم نه وجدا چې مخله مرګ دی فلست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي فروا مې نشه چې په کوم طرف باندې ولويګم چې مؤمن او مسلمان لاړ شم زما په بدن کې به رب العالمین په غیدنه کې جماول یو کې د الله مخې له بود رېږي نو کزمانه ته پوښتنه چې څه چل کړي خو به زما د دین لپاره زبر ورته ان شاء الله دغه بدن مې ټوټه کی دمر قیمتي او شت خلق ودا ټول مخلوق را جمع کړي ونه شکل دا بره وخه جو د کجوري لا نو د شي پیرات سملو په دې کې فد باندې چې دا برشه ورته خېټه برابر کړه او د زړه دی اډو کې خرچار کو چې پوری تی اوته سلوي خورځه مشه ځوړن پروت شهید کې دا ډېر سخت شهادت ته او سخت تکلیف دی انسان لا چې انسان په خېټه کې یو برشه ورته نه کړی شي او بل طرف باندې دا روح وځي ډېر په تکلیف خو لیکن دا ټول الله د لپاره دلیل به دی باندې چې صحابه زموږ د ذهن سازي وکړه چې ګور اساسو د دین مشران هغه به د دین د اسلام باندې بده چې تکلیف باندې شهیدان شوی دي د دین د اسلام له هر قسمه تکلیف سره ودرېږي اول تکلیف ماول گزاري ورسه به ټول اسانتي انما الصوت الصوتان اول دو گزار د دشمنانو د شداري کړه ورسه به ټول مزید فیصله نه پويږي ډېر سخت شهادت ده وې دې شکل په دې کیفیت باندې شهید کې سعید ابن عامر الصحابي دا وخت کې صحابي نو ورسه به صحابي شوی د عمر رضی الله عنه والي ودا ډېر توجه کوي ورسه ان شاء الله دا واقع به رامش دي قوم په یو درې تر ازنه وکړه بلکې سلور
یو اعتراض پیدا و کې عمر صاحب له استاد ولی چې دا په میش کې ورځ غیر حاضری کوي ویم دا معنی چې سره لګنا وخت راځي او د شپې زموږ خاله دفتر لري راځي نه او بل مجلس کې ناس خبرې کوي یو دم به وشي راشي استفال او رخصه به موږ لراکي دا ولایت د مشری ده عمر صاحب چې وسیل ابن عامر رو وخت ورته بدل تراشه داخله پتا باندې چې ترزونه لري دا وجه سره وسر وختونه وخت راځم وجه دا چې کله منځو کوم اسکارو کوم د کور کارونه وکم بعد دغه نه به راځم لګنا وخت شي وې د شپې چې دغه الله حق ما پورې تړل شوی رسول الله بندگی کوم نو د مخلوق حق هغه زمانه ادا کیږي سر نه ما خام پورې نور رب العالمین بندگی له د شپې و رخصتي ولې کوي وېزما په دې ټول حکمرانی ولایت کې یو جوړ جامې هغه چې کله وینځم سبب و چې نه مجبور یم چې بربندم هغه سبب رخصت زو کوم وی به وشي در باندې ولې راځي وی قسم په الله چې کله خو به د خلکو راونی ولو د برکه جوړې وخیجو او په دې نظام باندې ورسم لولو وی زبر صحنه کې ولاړم هغه وخت کې ما کې خو ایمانم نو ایمان مې راوړو که ورځ قیامت مې رب العالمین ځان له ودرې او مال وی چې یا سعید ابن عامر په دین د اسلام باندې خو به په دې کیفیت باندې شهید کېدو ته د هغه د نجات لپاره څه کوشش وکړي څه چل وکړي وې دا صحنه چې کله زراعت کوم څه به ځمانه پوښښ نه مانو ایسا پریوته مده ملګری به وی شي دا به وشري عمر رضی الله معذور وګڼو وې ته معذور دي ټولو کې به د سیمنو چې دا چرته شهید کې او خلاص سلوي خورزي د پرې برونه کې ځوړاندو کجوره کې او دې لپاره د مکه مشرکانو څوکیداران کېنول چې اسنه مجاهدین رانه شو دا اخلاص نه کی تر څو پر یوسف راځي دغه مقاومت او مقابله شروع کړي یو ورځ محمد رسول الله ملګرو سره ناسو او وی ویلې چې کوم د سیملګری به شي غرا شي او د خبیب رضی الله عنه د تنر اخلاص کی او چرته دفن کی دا غوړي بهترین شهید دی زمونږ ورور د وسداغه نجات لپاره قرباني پکار ده نو دی وخت کې یو صحابي ورته ویلې عمرو ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله اذا کار بزوک ورمشم او د خبیب صاحب د مبارک جسد د بزره ختم او شرط به دفن کم زکه دا شهید دی او د شهید د جثې دفن کول پکار دی اکرام پکار دی چې دشمن په قبضه کې مسلمان مجاهد سره به دور شو دغه نه راوالي اکرام ورته وي چې زکه د غیرت کړي دی د دین د اسلام لپاره زموږ د الله لپاره زموږ رسول الله لپاره د امت مسلمه د عزت او ناموس او قران لپاره هر قسمه قرباني لزان تیر کړي او ژوندۍ خو به د کار وکړو لاړ شو بشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل وکړه چې بشي ورسي یو کار دا وکړه او د انصار یو ملګری وسره تیار شو عمرو ابن امیہ الزمری ډیر نشه صحابي دی ورسره ان شاء الله د باج واقعیت راشي پهلوان صحابي ورته ویل چې ابو سفیان مو وجنه ام قتل کا ابو سفیان ولی وجو ابو سفیان ویل چې لکه دی محمد صلی الله علیه وسلم جګړه علیه الصلاه والسلام د دوه وجل په کار دي چې وجه ور باندې څوک عملیات کوي چې قتل د سر درد منګل جوړ شو یو باندې چې دله تیار کې ودا کار بتو کې وی او ډیر مال بدر کوي سیدا وی هغه ځان سره خنجر راواخو سره روان شو د مکینه وکړه چې مدینه منورې راغی بني عبد الرحمن په خوا کې د خپل وخت چوکي او راغو د خلکو لویل صحابه ولا وی بتاسو کې ابن عبد المطلب څوک دی عبد المطلب بچی څوک دی ملګرو ورته اشاره وکړه دغه سړی چې ناس رسول الله ورته آیت د الله نبی شکل د نظر او سرګې په پریوته ملګرو لویل د شي انسان چې دوکا راوړي دوکا الله ورته اطلاع ورکړه وی نږدې راغی چې رسول الله د خپل راغی تر شو پرې زو سره خوا په خوا کینه مو د خنجر په تروبه سموي سمري سینه باندې زړه کې د گزار ورکړ وی وښنه ویزان رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لکه سړی ان شاء الله د وګړي خبره کوي او سید رضی الله په دې وخت کې ناس هغه د لری جن راغی چې په دې سینه کې په بوکس باندې ولو عقل تی وغورځو سم کې نه به ادب دا د الله نبی د سره کم تناستي ځان رسول بالکل په موبایل کړي د په ادب باندې کې نو په اکرام باندې کې نه صحابه په خپل امیر باندې څخه پکې دلو سره به په خپش وې دې چې کله وله نو سید رضی الله قوي صحابي نو ایسدا بډنه خنجر راخاره شو رسول الله ملګری تی وایلی چې کله ته واخو نو شې سره وې دا کور کې ځان سره بند کړلې ویلې صفه خبره کوه په کوم نیت باندې راغلې وي دروغ بنوي وی قسم په الله ابو سفیان مال ویل چې محمد وجنه عليه الصلاه والسلام ډیر مال بدر کوم بدینه تر راغلې رسول الله ورته ویل ته چې په کوم نیت اراده باندې راغلې وي الله زما صف ما بین کې حائلو کته څومره کوشش وکړي چې ما وجه ما نشي وجلې وې زه دا خبره تعالی کوم دی باندې شورته ویل بده شر چې مال به امان راکوي تعالی امان دی رسول الله څومره کې اخلاق والا دي قبل سړی باندې ځکه ټوک ټوک او به د مجاهدین شي صحابه ورته ویل چې ټوټه ټوټه کې به تور باندې میدا کوي
او سید رضی الله عنه ولې درې ورځې د عقیدت کې واشو درې ورځې ورسې راوي شو ذکر امان وعده سره شوی و د الله نبی ورته ویلې عزت تعالی دا کوي دعوت درکوم چې قل اشهد الله اله الا الله د شي او یا حقدار د بندګۍ بل هیڅ څوک نشه سوا د الله او محمد الله رسول دی عليه الصلاه والسلام نو دی باندې شي ویلې اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله وزګ وی ورکوم به خبره باندې چې حقدار د بندګۍ واسي رب العالمین دی او ته الله یقیني رښتینی رسول دی الله ورته ایمان نصیب کی انا غلې په کوم نیت باندې وخت بس زموږ الله د شي نشه کارونه دي حدیث کې راځي د زموږ الله په دې ګوتو کې دي اړې څنګه شي وغواړي قتل بنیت راغله الله ورته ایمان نعمت ورکي وې دې شو ورته ویلې نور دا خوشی کې پری خودو ځکه ورته ماده د امن ورکړې و چې دې خوشی کې نو د عملګری لاړل فائدت درو وتلا دلیل په دې باندې چې مجاهد سره او به چې کله امیر او مطلوب انساني هغه به ډېر تحقیق سره او کلک زړورتیا سره وشيږي بیداری سره تيقظ سره ځکه دشمنان چې اختیال سری پټ پټ عملیات کړي د مسلمانانو په مجاهدینو باندې کوي او دای په مشرانو باندې بیدار وي کله په یو طریقه کله په بل طریقه دا تربیت پکې موږ له دې واقع کې معلوم شي د څه بنو چې لکه زامره موضوع ما وینم ما څوک څه کې بدیږي ګرځم لا د مشر وجل کېدل دا ګور ډېر سخت ضربه او تاوان ورکې ملګرو لا ډېر احتیاط وکړي وی عمرو ابن امیہ زمری او د صحابي انصاری را روان شو مکه له شکل راول رسید نو ځکه وکان شوکړه وې دې شوکړه رالل ویلک ابو سفیان مسنګ وښنو نو عمرو ابن عمر زمری امیہ الزمری ورته ویلې ودا بیت الله خدمت کوي او به شکل ماقام چې بدغه ځکه د ټول مشرکین کینی ور بشو عملیات به وکړو ایسه به وشو د ملګری سره کو چې نه طواف کو او طواف وکړو باندې کې بسان اړ وراړو اخر کې به صحیح کو چې بکم ځکه داري گزار به وکړو ورته شو ګره داخله ما پیژني د شو شرع د شپې بنا وخت خلک ور باندې عملیات کو به وشو داغه د کې نسو جمال معلوم دی خو هغه په اسرارو کې عیسی عمرو بن امیہ الزمری ورته سید نو مخکې شه طواف شروع نو دی عمرو ابن امیہ الزمری ځان پټ پټ کول وجه دا چې د خلکو پیژندو یو دم د مکه مشرکانو په نظر ور واجو چې اوه هو دا خو عمرو ابن امیہ الزمری د محمد ملګری راغلی علیه السلام په خبر شو الکه توري بشیر حواله نو په دې وخت کې عیسی د طواف نزان وی سلاړو وته ملګری وته کې دودام په خپل قصه کې ویلاړو زه په یو طرف باندې لاړم ملګری په بل طرف باندې خو په غار کې نه وته وې د مکه مشرکان چې هغه موږ به ګرځي د صحابه ډېر بهادر خلک وو وې دا کوم ځکه چې زنا شو بدیږي یو مشرک راغی جماعت خپل وې تورې بشیر حواله خصه په اثر می ول سره می عقل ته وغورځو مردار مې کې نور بیر طریقار کې کېناسم وې د دې ملګری رااله چې لکه دا سړی بچا وژلې او چا وژلې خو د خپل مردار د مړې واخص لاړل وې زری د غار نه وروته ما تنعیم لنا لما چې بکم ځکه خبیب رسول الله زړه دې په دې کجوره کې پاس سلوي خوري روس سره راغی شهیدان زموږ الله نه خرابوي وې دا شوخه د څوکیداران چې وې دا پراته ټول ودو ده وی په دې کجوره باندې بشور وخت ما بهترین شهید خبیب رسول الله دا میرا واقصو او را پښه مې کې دې کجوره باندې میرا حقته کې د شي ملګری دی له وسویل شي قرباني دی له ویل شي اثار وی قسم په الله چې د شو مزیدار خوشبوئی ته خطلا او تب دا ګمان کوي چې سلوي فرض وسم دانن شهید کړي لري ویني ته روانې وی سړی میرا پوګه کې اور روان مې وی چې وځه پوری مزلو کې دغه مشرکین چې دې خبر شو یو د ویسونه وغیرہ توري مری راواقه چې زما پسې ومنډه دوی واخو چې سړي سره چرته مړې پونګو باندې هغه چرته مصالح کسان نو تختی دي شي وی چې نږدې شو چې راګیر شمه وی اسمه خو به وګورځو وی چې اومه وګورځو ورته کاته مې وې دې اسمه کې تیر کې اعلان دي زموږ الله ډېر غیرت دی زموږ الله ډېر انتهي وفا ده عاصم ابن ثابت سره څومره غیرت وکي وی دې اسمه کې لمه کاته د اسمه خو به کلاو شو وی چې خو به خپل به کې دفن شو دې وجنه خبيب رسول الله له وی بلیع الارض اق صحابي چې هغه سمکه په خپل تیر کړي دي داس موږ د الله اولیاء دي ویل شي کرامت نبوت د ژوند په وخت کې می او د مرګ نه ورسم به خدای یاد ساتي کرامت څه معنی عزت د مرګ نه ورسره د نجاشي بادشاہ د قبر نه ورشي نور خدو اتصل وکړه د معاویه رسول الله په وخت کې د وحد په شهیدانو باندې سم مسله رااله وی ملګرو ال تکار کول نو د عمرو بن جموح او د قشن د حمزه رضی الله د افکار وته دی چې بل څور سره ولګي د تازه وینونه روانه شو ابو سعید خدری ویلي وی چې دا انسانان د زمکه په سر باندې بهترین خلک نه نور بسو بهترین خلک شي خو کرامت ودا مطلب نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې یو سړی هغه د رب العالمین حق یو بندل ورکی یمړي له ژوند دی کرامت معنی عزت زند الله ولي الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان ځان کرا ول تقوا د الله د پر ورانه د الله لپاره جوړه د خپل شبد الله په ذکر بعد ساته الله لزان نږدې کا د خیر کارون لوړاندې کېګا د فتنو ځان ساته
د الله په دین باندې خپکیږي خوراک او څنګه ډیر مایلان مکوا عمل د الله لپاره پټ کوا عزت او په ژوند کې کله کله دی ولینه کرامت صادر شي چې دا په دین د اسلام باندې تثبت وکي او کلک شي دې موضوع باندې وسه خبره کوو د دین د اسلام باندې رب العالمین موږ تاسو کله په دنیا کې کلک پاتې کوي دا ډیره مهمه خبره ده سلف صالحین دې خبره نه ریدل چې اشن اسمن الله د اسمن خاتمه را خراب نه کی او ګډه وډه نه کی پنځل لسکرونه قران او سنت موږ ذکر کړی دي چې کله مدا خپل کړه الله به موږ په دین د اسلام تثبت راکړي اجمالی ارو ځان ځان موضوع خو اجمالی ځان سره یاد ساتي الاقبال بالقران قران سره زیات تعلق لري دویم التزام الشرع والعمل الصالح د قران او سنت تابعداري دریم التدبر في قصص الانبياء د انبيو په واقعاتو کې سوچ کوي سوچ څلورم رب العالمین نه دعا وکړه چې الله ستاسو دین باندې موږ لکواله راکا او پنځم چې سړی بد الله په دې ذکر باندې شبا آباد سات شپږم د مسلمانانو په دلاره روانيږي ووم د خپل ځان له تربيت ورکې په قران او سنت او د ملګرو له چزمره ملګری څنګه قران او سنت باندې برابر شي څنګه دوی کې څه اخلاق پیدا کی او اته په دې کوم لاره باندې شرواني په دې به اعتماد کې اعتماد قران او سنت وګوره تعالی پوره کار دي چې بنو شرک قران کې نقصان دي لکه ډیر مولین دا خبرې نه کوي چې قران کې دا نقصان دی میکا به کې نشته حدیث کې دا نقصان دی پلانې شی به کې نشته او دا نشته هغه په دې به اعتماد کوي چې دا قران او سنت ګوره پوره کتاب دی پوره دین دی او نه هم دعوت د قران او سنت بکای لسم ځان له اعتمادي ملګری پیدا کی ایو لسم د شاقده بلري چې مستقبل د اسلام دی کله څومره يهود نصارا په دې غرب پیش کې روان دي خودش وخت برازي چې په دې دنیا باندې به د اسلام بیرغ رفي کی د شاقده بلري دولسم عدم الاغترار بالباطل د باطل په قوت باندې بدوکه کېږي ان شاء الله جازونم دوی سره دی او ټنګونم دوی سره دی وسلې او فوج داولي ویډیو سره دی وخت پورې بيدا ختميږي دا د لسم هغه کارونه بکې چې باغی باندې دین د اسلام سړی ثبوت ورکړي ثابت والے او سوال لسم د نیک سړي خاله ورسي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله به موږ باندې سخت رااله تاتارین به د مجاهدین شهیدان کړو د زنانه او ماشومان به موږ شیخ الاسلام خاله رالو ابن تیمیه خاله وکلت فی القفص په دې زندان کې د پروت شیخ الاسلام ابن تیمیه ته دا ګمان کوي چې اوس مری چې پنجره کې شولې او یقیني مریو افسوس په هغه خلکو باندې چې نن دا مجسمه غني مولا القاری صاحب چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک او قوي عالم دي هغه ابن تیمیه او ابن قیم من اولیاء هذه الامه د دې امت اولیاء دي د اولیاء د اسلام دفاع کړی دا د اسلام اولاد و د ټول امت مسلمه قیادتونه کړی دي خو هغه خلک چې هغه د يهودو نصاراونو د غیر مسلمانو متاثر دي د دې بدګمانه د خلکو بدګمانه په دې پیدا کوي چې دا پلانین دی پلانین او پنځله سم د الله د انعاماتو تم توجه ابن قیم فرمایي چې کله محمد شیخ الاسلام خو لرو د شکایتونه به موږ چې دا کارو شدا دا وې د شي تسلیب موږ لراکړه چې کله براوته وې زړه مې خوشاله نشي ټوکونه واله وېدا کرامت د د شو چې د اسمه کې دفن کې او کشي کې نور لاړم وې دوه کافرانو سره مخامخ شو بدیږي کې وې توره ما سره ودا یومي اول د ابل می قیدی را وسو رسول الله ملګری شي خلک و وې چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر شوم ټول قسم ورته وکړه چې رسول الله په دې کیفیت باندې خو به مې اخلاص کې او شتلوي خو ورسره داغه نه چې څه خوشبو روانه و دا وینه روانه و به اسمه کې دفن کې به مې دغه مشرک و چې د ابل مستاق ویل قیدی را وسو په فتوه کن نبی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله عمر وخاندل دشي ملګری خوشالي به پکار ده چې دا خو ملګری دی نشنا په دې منځ کې د مسله د سفر په میش کې بل درناک واقعا دله او توجه اغیر ویل شي واقعه اصحاب بیری معینه یو سره رسول الله صلی الله علیه ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الاسنه چې د نزو سره باغه لوبي کولې نسبات سړیو وی ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته اسلام دعوت ورکړي رسول الله ډېر نشه سړیو چې کله بسړیو سره مخامخ شو باغه کې به کم جوړونه متصل به ورته ویل چې دا جوړنده یو سړی ګیره خړی یو سړی د پنسي کته ساتي یو سړی دغه سله رحمی قطه کوي یو سړی د سود کوي یو سړی د حرام خوري بس امدغه خبره اوسره شروع کوي چې دا کوم پروګرام په دې کې بالفعل موجود دی وې د اسلام دعوت شور کې نه اسلام رد کې او نه قبول کې ورته ویل یا رسول الله د نجد علاقه له خلق ولېګا رعل او زقوان او عصيا دا قبيله بس دعوت قبول کې د الله نبی ورته زبا اقول لك سر ولېګم خو وجه دره چې اوس لازم دښمنی ده ازنه چې ما مجاهدین هم ته ورشي ټو شهیدان نه وې زبد دوی ته ایت واقع شم وې چې سیدا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوی کسان اصحاب الصفا او باقي کې بعض انصار دې تیار کړ طالب العلمان ودا فقراء خلکو د دنیا خواهشات لذتونه پر خودلی و او د رسول الله سره په جمعات کې ناسو علم د قران او سنت زده کوو
زموږ د الله ناشنا عادت او سنت دی علم په دې فقراو باندې ځکه اگر کله باز خلکو په ذهن کې ودا پریوتی معلومه چې لکه د طالبان لا بکی شي دي دا ډوډۍ له محتاج دی په دې جماعتونو کې ناس دي نه څوک شته او دوی بزرګ شي او څه مسله به ودا به حضور خو نړۍ موکاتو او ګوري ما چې لکه د څه صورت حال جوړ شي ودا کسانه سره ولېګل رسول الله فرمایي د فلانه ملائک وزري غوړې او کدا چیرته وفات شو شهید دی اې د وجره الله د پر خاندان باندې رزق پر اخره ولې او د قبر کې د بدن خوري کې ابن تیمیه مولا فرمایي مشر ورته شکر یې کو ورته ویلي وېستاسو مشر چې منذر ابن عمر دا مشر او یو خط ولیکو عامر ابن طفیل چې دا هغه قبيله یو مشر حرام ابن ملحل ورکه چې د ام سلیم ورور ودا ځان سره وېسو د خط ورته وایا بیا کسان روان شو په دې کې د دوه کسان یو باغی کې عمر ابن امیہ الزمری او بن عقبه ابن منذر وې د دوخانو سره دوله پاتې شو د غرب پر خوا کې چې موږ بدلته وخان سره تاسو ورشي وې چې ډیره کړه وې کله چې د تشبيه د کسان وراله او الته یو خاندان لوراله نو عامر ابن طفیل په نامه باندې امیر پیدا کې ورته ویل چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم د خوان راغلی چې تاسو د دین د اسلام تشریک او دعوت درکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ورانه او دغه خط سره عمران او صحابه سره سخت دښمنی و وې دا خط شکل د بیانو حرام ابن ملحان نو په دې وخت کې د عامر ابن طفیل یو کافر له اشاره وکړي گزار ورکا وې دې چې په نسبت نیوالو د خېټه بدیلان دي سکی او د نسیتي پوره راوړي وسته دې صحابینا ویني چې کله تیرو وته نو به ځبانه د شراخ کلا او ویلې فست ورب بالکعبه الله اکبر قسم دې چې کامیاب شوم او زما د کعبه پر باندې قسمی صحابه دې نشه خلکو چې هغه به کله شهیدان شون کامیابی به غنله زمون کامیابی ودی کې چې خوراک وستا کو غټه کوا دکانونه ځان نه جوړ کو کې بنگلې ځان نه جوړ کو کورونه ځان نه جوړ کو جامې دی او دا خود صحابه کامیابی ودی کې دا چې رب العالمین په دین باندې ځان ټوټه ټوټه کی او دغه یقیني کامیابی ده دا قاتل حیران شو چې اوجلو ما او دوی ورشه پستو رب الکعبه کامیاب خو شوم چې ما په دشمن باندې تعرض وکړي زه په تعرض کې کامیاب شوم ورسته به دماغ په اخلاص شو او هو دا مؤمنان خو د جنت منون کړي د الله او د دوی په مابین کې د امر پول دی چې په دې پول باندې ورتیر نشو آیا الله ورتلې شو مرله به دشه لبیک ویلي نو کله چې دا شهید کې نور د قوم له عامر بن طفیل ویل شي شروع به وکړي وجنه د نور کسانم وجنه وش پیدا دی قوم ویلي چې صاحب اسمه مشر عامر ابن مالک ملاعب الاسن ابو البراء اغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو له امر ورکړي دي تاسو څنګه دوی باندې تعرض کوي دا ولی وجنه من په دې کې کار برخنالو وې د عامر بن طفیل زکوان او رعل عشق قبیله ورشي په شروع کوي هغه بس قومونه د رسول الله په ملګرو باندې شروع کړو خوش په تکسان و او ټول شهیدان کړه راګیر کړه جنگ جوړ شو شهیدان شو دا ورسره برشه رسول الله په څخه شوی دی ایو مېش د قنوت نازله په شوی دی و مېش وې په دې کې کعب ابن زید ابن نجار او صحابي وې دا زخمی شو خو د شهیدانو کې ځان دي شوالو چې زم شهید یم دشمنان شکل لاړ وې دا او چې شو په معذور زمره مدینه ځان را ورسو یو نیم کالو سره دا شي شوی په خندق وفات شولتا نو دا ملګری شهیدان کړه بره مرغان ګرځیدا د دوه کسانو عمر ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر یو بل ویل صاحب مرغان نه ګرځي او وې دا مرغان چې په یوځای کې ګرځي دا دوه حالات لري یا په دې ځای کې وبدي او یا یو څوک مړ دی دا مرغان ور باندې ګرځي شاګه وکي وخوري زه چې ورشو دا وګورو وکله چې د مجاهدین روان شو وکړه انتظار کړو د غرب د ډډه کې راکته شو وې عقبه ابن عامر چې کله د نږدې شو د محمد صلی الله علیه وسلم شپږ شپې تملګری ټول شهیدان پراته دي او ټول قارین دي طالب العلمان وکله چې دا ولیدل ډېر انتهایی خپش او وی ویلي وی قسم په الله چې زه محمد صلی الله علیه وسلم خو نور ژوند نه ورسم چې زه ورته ملګرو احوال ویم چې رسول الله تا خو موږ دعوت لري او موږ باندې چې پیښه وشو چې موږ ملګری شهیدان دي زه جنگیږم تر څو پوری چې دی وش په ملګرو انتقام ځوانه له او زما اطلاع زما رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ورکه چې عقبه ابن منذر شهید شو زه دې څنګه څنګه لارشم عمرو ابن امیہ زمری ورته ویل شهید جنگ شروع کو جنگ جوړ شوه یو خوا قوم دی بل خوا پکې صحابه کرام د یو ځل مسله ده چې یو کس د نور مجاهدینو د انتقام لپاره د لوی فوج سره جنگیدل شي کنه شي جنگیدل نو بعض خلکو په دې کې دماغ نه اخلاص هغه دا و چې نه دا به تیښته کوي لیکن چې کله خلافت اسلامي ورسره شي موجود وي او د مجاهدینو قوای ورسره جبهه نو به دا یو کس لوی فوج مخه دانګل د پکار دي چې دا به ورو دانګي ځان خو په ټوټه ټوټه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې بارے کې رساله لیکلي الانغماس بین العدو وحل يباح وی جنگ جوړ شنو عقبه ابن منذر رضی الله تعالی عنہ دام شهید شو
دا چې کله شهید شو نو عمرو ابن امیہ الزمری وې دې قیدی ونی وژوندې دې راوس وې دې چې کله راوس نو عامر ابن طفیل دې خلکو پاغه باندې خرڅ کی هغه شابه چې د ټولو صحابه کرام مقاتل شو دا پاغه باندې خرڅ کی وې چې کله پاغه باندې خرڅ کی ورته جنوم دې سره عمرو ابن امیہ الزمری وې کومه قبیله نه وې مزرنا وې په مصر کې کومه قبیله نه وې د زمر یو دم خوشاله شو اوه دا کوټه کار وشو وېزما مور یو نظر کړو نظر دا کړی چې زب یو غلام آزادوم د مصر قبیله نه په مصر کې د زمر قبیله نه دا د خاندانی آزاد خلک وسه دي کې غلام پیدا کېدل ډیر ګران و دا خو ته مله پلاس باندې رالي زب یې صدا غمو په واسه ته آزاد کړ سری ور باندې وخره الله رب العزت مر فیصله نه وکړي دوی به کله غلامونو نو سری ور باندې خړایلو خلکو له دا معلومات کو چې لکه دا غلام دی وې سری ور باندې وخره او خوشي کی روان پریشان خفا قرقره اخیره چې کله ورسېدو قرقره اخیره وې په دې وخت کې دیونه لاندې ناسو چې دوه کسان د بنو عمر نه رااله نو دا صحابي ډیر سي چې صحابي وزان ورته خوشتبه کې خوشاله کې چې زموږ استاد ما بین کې دښمنی نشته نو دښمنی شته چې اسنه وځي دلته دوی ونه وځي وې دا دواړه بسلی و دوی چې ود شنو توري راواخه ایسه دا دواړه وښل او ډیر خوشاله شو په منډه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه راغی ورته وی ویل یا رسول الله موږ شلاړو د شکارو شو رسول الله ډیر انتهایی دردمن شو دردمن مسن کېږي یو خدا مانه چې اوی مجاهدین په احد کې شهیدان شو دویم دا مانه لس کسان د عاصم ابن ثابت په قیادت کې الته شهیدان شو او اوی کسان په دې کې شهیدان شو وې دومره سخت خفه شو انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله چې موږ خپل لیدل نه دي ایو مېشتي په دغه رعله او زکوان او عشق قبيله باندې قنوت نازله ویلې یلا وتلعنتو کې بری زکوان وتلعنتو کې بری رعل باندې په دې عشق باندې شو د زمره مجاهدینو سره زمره رسول الله وکي په یو ملکم سفیران وجل پکانه د دوست سفیران وجل په 15 ټیمه مانځي کې بشرا وکي حتی په ویترو کې موږ یو حدیث پرې کې د کې بعض روایت راغلي دي چې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په موطا کې نقل کړي مسند عبد الرزاق په ویترو کې بشي پکار ده یو قنوت نازله ده بل قنوت دائمه فرق د دوه مابین کې داري چې قنوت نازله د ورس ویترو نه ورس وي د رکوعه او قنوت دائمه هغه د رکوعه مخکي دویم بده کې لاسونه اوچتواله شته په جهر باندې دعا شته ورسته قوم به امين وي هغه کې لاسونه اوچتواله کله شته کله نشته فقہ سنت کې ثابت چې لیکلي صحابه او عمل دي دریم بده کې هر قسم الفاظ ویل شي په هغه کې معلوم الفاظ وي حدیث بخاری کې راغلي اللهم اهدني فيمن هديت وغيرها حسن ابن علي چې کوم خودلی و او څنګه رسول الله صبر وکړو ملګری شهیدان شو چې کله ستاره شي ملګری شهیدان شي به تعالی معلومات کیږي دا خدای الله امري چې انسان باغله صبر کوي د انسان د شیرادي پیدا شي چې وسو کوم زبدي کې څومره قطمنه ولې خلکو کې وکم صبر وکړو دا صبر کې څه علامه کې څه اخلاق علامه ده ځکه کې څه اخلاق یو دولس علامې ذکر شوی اول تواضع دویم صدق د الله او د الله رسول دریم حیا څلورم رافت پنځم رحمت شپږم صبر وم د مشرانو عزت اتم خپل شکل د قران او سنت برابرول نهم به بيدی کارونه نه کول لسم د بدګمانۍ نه ځان ساتل یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دولسم د خپل ژبه کنټرول صبر وکړي رسول الله کې څه اخلاق دغه کړه آیتونه نازل شوه به منسوخ شو هغه او د شی ویلې چې دغه خلکو ویلې دی رب العالمین فرمایي چې الله زمونږ ناراضي موږ د دوی ناراضي او موږ جنت ته لاړو زمونږ د احوال کورون لورسوي په حدیث کې د الفاظ راغلي دي او قران کې دا منسوخ شو دا ټول شهیدان رب العالمین جنت له متصل بوت څخه دا رسول الله ارشاد مبارک دی وکله چې دا مسله وشو هغه دوه کسانو سره رسول الله امن ور کړو د بنو عمر وی شکل دا مسله وشوله نو په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه خاندان له د قوم له خطر ولېګو چې ګوره موږ تاسو سره دوکنه د کړي ځکه دین د اسلام ټول د وفاداری دین دی دین د اسلام کې دوکې نشته رسول الله مجاهدین لوري چې ګوره دوکې مکوي که ارچا سره شوي به په وفاور باندې چلیږي اما که چرته کافر ولې نه چې تاسو سره لیکل په کیفیت باندې وکړه اما کله کله برابر به چلیږي چې اگر اسلام د حدود برابرۍ حذیفه ابن یمان ابو جهل د ویلو چې موږ بزوغ لیکن رسول الله په تایید کې نه ودرېګو پیغمبر فرمایي چې په خپل لوز ودرېږي اگر کومه ته ضرورت ولې نه لرو وې دغه دیت په صدر راکم 200 خان وې ډېر کړه وې چې کله رااله تو ګره د محمد صلی الله علیه وسلم خلافت امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه وسلم او د په خلافت کې 200 خان نشه 200 دلیل په دې باندې چې انسان به شنو چې لکه ما سره مال نشه څنګه جهاد وکم کستا سره مال یو کمال د دشمن مخه به ودرېږي رسول الله امیر المؤمنین دی خلافت اسلامی دی لیکن د سره په دې کې 200 خان برابر کې 200 خان چې عادت تجربه اخستې شو خو دشمن مخه ولاړ جګړه شروع کړې ده وې څه وکاو خپل مابین کې راځم شو یزید دی بني نذیرونه من قرض والو ځکه موږ خپل مابین کې شریکل سره کړی دي وې چې ډیره کړه به ورته د خپل ورته ویلي
چې موږ تاسو خو لیکل کړي چې یو بل سره بقرضونه کوو دا موږ داسې 200 کال ضرورت لرو بالکل به درکو دلته کینا رسول الله دلته کینو دوی خپل مابین کې يهود ډیر خطرناک خلک دي د اسلام سخت دریز دشمنان قران او سنت لا سخت دشمنان د محمد صلی الله علیه وسلم سخت دشمنان او د مسلمانانو سخت دشمنان داخلي دي خپل مابین کې نه او ته مصلحت وکي ودا محمد د ټول انقلاب سره دی ترڅو پرم چې دا ورته وجلني قسم په الله کې داخله من قلار کینی راځي هغه خلال شو د ژوند یو پر راول پر محمد روغ ورزوي سبدا مرشي مل بقلار شي امدا سره چې ژوند دلته جنگ واته جنگ مرکزی سره ختمي لکه اوس يهود نصارا کوشش کوي چې په کم سړي باندې امت مشوره جمع کیږي امیر دی داغه وجل کوشش ځکه امیر پیدا کېدل او به باغره جمع کېدل د غړ زور غواړي وې دوه کول نه واته نو خپل مابین کې چې دا کار بچو کوي عمرو بن جحاش په نامه باندې کافر وي ژوند په بس پیرو ورسو سلام ابن مشکم یو يهودي راغ ورته ویل چې ظالمانو دا کار مکوئ دوه وجې دي یو رب العالمین رسول الله وحی وکي او بل لوزم کړي دی وفا بشي دا تاسو خراب خلک وي زمړه وفا مکو دا سړی وښنه دغه دوه روایت یو روایت دا چې مسلمان زنانه یو چاله ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وی چې وزي دویم قول دا چې جبريل راغی ظاهر دا معنی جبريل راغی پیغمبر له وزا ابو بکر عمر عثمان علي ذلول قومندانانو سره ناس دي نو رسول الله په دې کې ناس دیوال پر خوا کې او متصلم سنیخ جکش نه چاله ویل چې زم نساز حرکت وکي ملګرو ورته کاته کې دې شو چې ضرورت به پوره کړي حرکت الله امر وکنه چې سوزا تلو حتی لاړو مدینه منورې له ورسېد ملګری ناس مجاهدین قومندانان سره ګروپانه د خپل مابین کې نس چې محمد صلی الله علیه وسلم شو بار روته دلته ګوره سړی نشه مدینه منورې نه بشراله وی ویل یا رسول الله تاسو شکار وشو تا کوم له ومنه ویل چې رسول الله او نو دې موږ له اشاره وکړو ډایرکټ دلته راغلی تاسو خبر نه وینا وې دوی خو لوز مات کی مال جبريل ویل چې دي جنازه او داخله پتا باندې ژوند پول را غورځي محمد ابن مسلمه ویلي وش ورشه ورته چې لستر جو بدیږي کې تاسو پاتې کیږي نور څنګه تاسو مابین کې لوزونه مات او لستر جو وځي دي جنازه لیل وځي ودا خبره چې کله هغه ورورسه محمد ابن مسلمه هغه قومندانو هغه ناشنا مجاهد چې کعب بن اشرف مردار کړو په جبل باندې دلته ووالو کرته چری کې نس وی چې کله ورغه حبیب بن احتب چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مې جوړ شوی خمسه بیمانه يهودي دا لاړو ورته وی تاسو د لوز به وفای مو کړو دا مو وځي ورکیږي هیڅ شی بم نه وړي کوړې مسر یو خبر دا بوړې وسه بغدای خلک مرعوب شو چې څوک نو په ارزه کې منافقان شته کړه بالکل د مسلمانانو مجاهدینو په دې مابین کې منافقان شته عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين بشورغه حبيب بن احتب لوري دا څه خبره کوي چې ته د مدینې نه وځې موږ سره ولاړی زړه سره جنگيږم زکوان قبيله ده ریال قبيله ده عوشه قبيله ده دا محمد باول برابر شي برابر نشو قسم په الله چې دغه مدینه کې موږ د وښنو هغه مکینه مسافر مهاجر راغلي دلته په موږ بدمعشي نه کوي قران کې رب العالمین دا خبره د ذکر کړې ده چې منافقان ورته ویل چې موږ تاسو ملګری یو دا موږ سره وځو موږ سره جنگيږو حبيب بن احتب دغه ویل رسول الله خطر ولګي یا قاصده موږ وځو او لا استخلاص ونبي كريم عليه الصلاه والسلام فكبر وكبر اصحاب رسول الله الله اكبر صحابه ویل الله اکبر چې خبره په جنگ بدل شو او دی وخت جنگ کول ډیر سختو او شهیدان الته شوی دي الله شهیدان دلته شوی دي او پس دا او شو دي قرنی جګړه کې واقع شوی په داخل کې علي بن ابي طالب له جنډر سروال ورسپه او مجاهدین ورنګل چې پرتاو په خپل ځمانه مسجد نبوي کې عبد الله ابن ام مکتوم صحابي معذور دی په خپل ځمانه امیر مقرر کې ځکه امیر چیزي او نائب بسل مقررای معذور صحابي ټول اسکرت رسول الله په خپل ځمانه امیر مقرر کی دلیل به چې ورن انسان به منظم کیږي وکړه چې نږدې وراله شپږ ورځې ما سره کړې پنځلس اې دوی لوی قلاګان وي چې په دې کې د میاشتو خوراکونه دودنه نه کړی و اسمه کې وي ځمېداري وي د يهودو قلاګانې نو دوی غشي وشته دي يهودو د رسول الله ملګری لګیدل پیغمبر اسلام ملګری لوي چې لګ د خیمه روسته کوي چې خیمه روسته کوي دوه راوځینه او دغه مجاهدین په ورتلې نش پیغمبر علیه الصلاه والسلام خلوی جنرالو او په جنگ باندې ډیر په دین کې انسانو ملګری امر وکړي چې د يهودو د څومره ونی دي د کجورو دي ټول ور واچوي دا نو ډیر د يهودو لور کې وجه دار چې دا خو د لیکونو ورته پاتې دي کستانه یو شی پاتې شو بل څه پکې وشي کې ته خپکیږي نه دلته ستا کور دی او بنگلا دی دا او چا په واخص یو بل چا په دې کې واړه ول خپکیږي نه څنګه خو هغه سړی تعالی ساتي خو کې وسړي په بلډوزر باندې وران کې بیره درک کوي دلیل په دې باندې چې کله کله مجاهدین دا کار کوي چې په یو ځای کې ورته سخت پیدا کیږي ونه بکټ کې کورون لبه ور واچوي دا به فساد نه لري منافقان ویل يهودي ویل تاسو خو ځان لکه خلک مسلمانین دا خو تاسو فساد وکي ډېر انسان مجاهدین چې په یو ځای باندې ورشي شاونه رکی ور واچوي مړ دا څه فساد دی وګړه فساد دی دا فساد نه لري دا اسلام دی چې کله سړی د اسلام په مطالعه باندې پوي وي
قران کې الله تعالی نازل کوي داس ما په امر باندې دا کارته شوږي بس يهود ورته ویلي چې دا ونی منې دله ور مو راشوي موږ درنه شو زګر سره دردمن شو نبی د دوی وتل په کوم کیفیت باندې وشوله رسول الله ورته چې یو بار سامان تاسو وېسي اسه بنوړي ډیر مغرور خلک وو خو لیکن الله په ذلت باندې وېست څنګه وېسو په کوم کیفیت وېست ان شاء الله که چرشه فروز باندې شرط به ژوندیو باقي په تفصیلی خبرو کو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین